نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کله روجدار پر روجه کې ادئی نو د روجدار خوب چې دی دا عبادت دی او د روجدار خاموشی چې دا سبحان الله دی. نو دا ډیره مبارکه میاشته چې ته پکې ادئی نو دا خوب د الله په نز عبادت دی. روجدار ادد او خوب په عبادت کې شماریږي. روجدار چپ ناستے او عمل نامه کې سبحان الله لیکل کیږي. دا صرف د دې یوی میاشتې برکت او فضیلت. روجدار ناستے ځان له تلاوت کوي، اسمان کې ملائک، هوا کې مارغان او دریاب کې میان د روجدار د پاره د مغفرت دعاګانې کوي. الله دا روجدار وبخي. چې کله اول شپه شي د رمضان شروع کیږي نو صفدت الشیاطین، شیاطین اتړلی شي. فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار. د جنت دروازې کولو شي او د جهنم دروازې بند شي او شیطانان اتړل شي چې د رمضان المبارک میاشت شروع شي. اعلان وشي وی اے سیالی کون کو را مخی تشئی. سوک چی سیالی کوئی اگر را مخی تشئی. دا د سیالی میاشت، دا د عبادت میاشت او دی کی یو بل سر سیالی ہو. دیری قیمتی شپی و رزی دی، دیر خصوصیتون منگا و تاسو تا حاصل چی کل روجدار لوگ دیر شی او میدی خالی شی نو د دخلین بدبوی روانش. د مایدی د خالی والی د وجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل وی زمان دی پا اغزاد قسمی چې د چا په قدرت کې زما ساده چې د دی روجدار د خلی د بدبوئی رب العالمین ته د مشک و د خوشبوئی نه بهتر. دا د روجی فضیلت ته او دا د روجی برکت ته. ځکه امام الانبیاء فرمای شهر عظیم مبارک، لوی میاشت او د برکت میاشت. مبارکن ډیر د برکت میاشت او ډیر د خیرونو د برکتونو میاشت. دې کې الله تبارک وتعالی د بنده بخنه کوي. د جنت دروازې کولای او د جهنم دروازې بند. دې کې الله تبارک وتعالی مسلمانان بخیل